چې قیامت سو وخت کې برپا شي نو دغه وخت کې به دجال د قتل د پاره عیسی علیه السلام را کوش او په دغه وخت کې به امام مهدی سے پیدا کی علما وایي چې د منځ وخت څو وخت کې راشي نو امام مهدی سے به عیسی علیہ السلام ته وایي چې ته مخکې امامت وکړه نو عیسی علیہ السلام به د مخکې امامت نه انکار وکړي او امام مهدی ته به وایي چې زه د هغه شریعت پیغمبر ما چې هغه اوس منسوخ شوی دی او ته د هغه شریعت امام چې کوم فی الحال رایج دی چې هغه شریعت محمدی دی صلی الله علیه وسلم. عزیزانو دا ټوله مسله چې څه وخت کې طے شي نو دغه وخت کې به حساب کتاب کیږي په شام کې دا الله تعالی د حساب پای تخت چې کوم دی هغه به په شام کې لګېدلې او دا ټوله دنیا د هر ګټ نه به شام ته را روانه په دغه وخت کې به هر شیخ خپل دفاعین بهر کوي که تاسو وګورئ قرآن کې راځي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها واخرجت الارض اثقالها دا ځمکه چې دا بخپل دفاعین ټول بهر راو غورځي او ځان به صفا کی ځمکه کې چې صد دفاعین دي دا څومره بنی آدم چې پکې خښ شوي دي یا نور هر اشیاء چې پکې دا به ټول بار راو غورځي روایاتو کې راځي چې څو وخت کې د دې ځمکې نه خلق بار راوځي نو دا به په مختلف شکلونو کې وي یو ډله به د قبرونو نه داسې راوځي چې لاسونه او خپې به نه وي او صرف دا تنه به وي او د غونډارې غوندې برغړي او شام ته به روان وي ملائکې به آواز وکړي چې یا رب دا څوک خلق دی وای بدا هغه خلق دی چې په دې لاسې چرې سم کار نه و کړی او په دې خپو چرته سم ځای ته نه و تللی نو دا قسمه خلق چې دي دا به د قبرونو نه په دې حالت کې راپاسي اوس خپلو لاسونو خپلو خپو ته کتل پکار دي چې اسنه چې دغه ډله کې مونږ نشو چرته زمونږ لاسونه چرې حلال نه کوي او زمونږ خپې چرته سم کار پسې نشي ټوله ورځ زمونږ خپې چرته رواني او ټوله ورځ زمونږ لاسونه څه کار کوي دغه هر سړی خپل ګریوان کې وګورئ او ځان سره محاسبه وکړئ چې خپې کم طرف ته ځي او لاسونه کم طرف ته بل ډله به راپاسي چې د هغې په دې خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار راوځي یا الله دا څوک دي و به د هغه خلق دی چې په دې خولای چرته حلال نه و خوړلی او دې خېټې ته حلال نه و تلی د شپه او ورځ خوراک په دې خولا او په دې خېټه کې حرام
نو دا ډله به د قبر نه چې را پاسي نو خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار نن وګور هر سړی آرام خور په دې ملک تاسو کا نظر اوس غلا وای نو علال خواره بدر ته هغه خلق هم ښکار نشي هغه خلق چا 15 زره تسبیح ور سره او په خلوتونو کې ناست زکه دا وی خوراکم چې ده زمون ګټه ده نو مون خو یو مردار خواره د شرابو تجارت مون کو اغوی لاغه پیسې په شکرانه کې ورکو د هیروین او د پودرو تجارت مونږه کو اغوی لاغه پیسې په نظرانه کې ورکو غلا او ډاکه مونږه کو اغوی لاغه پیسې په زکات کې او په شکرانه کې ورکو نو علال خواره هغه خلق هم نه دي په جمعتونو کې چې کوم حضرات ناس دي د دې خلقو خوراکم ستاسو ګټه ده نو ځان ته وګورئ ستاسو ګټه د دوی خوراک ده او ستاسو ګټه یقیني حرام ده نو لا محاله دا هم غریبان حرام خور دي زدا تپوس کولې شم چې لکه استاد کوره وظیفه رااله دا د پس غټلې دا د کم ځای نه راوړې استاد کوره ترکاری رااله دا د کم ځای نه پخ کړې زدا تپوس کولې نو عرض میں دا عزیزانو چې مونږ به د هغه ډلې نه یو چې د قیامت پر ورځ مکه مونږه بار را غورځي نو زمون په خېټه کې به اور بلیږي او لمبې بم د خولې نه وځي بل ډله برا پاسي چې هغه به د خنزیر په شکل کې وي خنزیران به خخکړی به بنی آدم وي او راپا بسی د خنزیر په شکل کې یا الله داسو و بدا هغه خلق ده چې د دنیا د کار د پاره به منځ نه کول د دنیا په کار کې به شپه ورځ نه نوته او د منځ ټیم به چراغه نو منځ به نه کولو نو چې کم خلق د دنیا پر روزگار کې منځ قضا کوي دا خلق به په قیامت کې د خنزیر په شکل کې د قبر نه راپاس نظر اوس غلوي په دې ټول ملک نظر واچوي چې د دې قماش خلق به څومره راپاسي د قبرونو نه چا به د خنزیر په شکل کې الله دې امان راکړي بل ډله برا پاسي چې دا شونډې به په دې سینه پرتی وي او دا جبه به په دې ګوډو لګي او دا غاخونه به د غوی د خکرونو نه زیات لوی وي په داسې خبيث او داسې مردار شکل کې به د قبر نه بل ډله را پاس یا الله دا سوق دي و بدا هغه خلق ده چې په دې خله به دو مسلمانان جنگول په دې خله د چرته د سړی توپ خبره نه وکړي بل به کوه په دې خله کنستو دو به په جنگول دو به په جنگ کړو دبه تماشا کولا نو دې خله ټوله زندګۍ کې د شیطان ډیوټي کړې ده
نو دا دې داسې په پلیت شکل کې ځکه د قبر نه راپاس بیا نظر اوس غلوای تاسو چې زمون خلا ټول اورس څه کارونه کوي دو جنگول خو زمون د غس لاس کار دی دا زمون ډیوټي ده نو دا قسم خلق بم په قیامت کې د قبر نه را پاسي عزیزانو یو بل ډله برا پاسي چې د هغه ډلې مخ ته به بورډ لګېدلې بورډ به لګېدلې او په بورډ د پاسه به لیکلي وي چې دا د زناکارو ډله ده نو کتبه به مخې ته یې لکه دا جلوس کې چې وګورئ تاسو دا کتبې رئیس دي هغه ورځ دلته یو جلوس تېرېدو د ترکاڼانو جلوس رئیس دی هلکه څه چل دی انکم ټیکس را باندې لګېدلی لوی کتبې مطبې لیکلې مال جلوس چاته وباسئ تاسو خو د خپل لاسه داسې حکومت جوړ کړی دی چا د بجای رونه دي د بجای او ښځه وه نو هغې به هر کار وران کول هر کار به وران او نامه بجای وه نو چا مالکه ته ډېره تنګه شوه نو هر وخت به ورته فټیمون حالت فټیمون حالت فټیمون حالت آخر کې ورته ویل په فټیمو د بجای څه شي چې سوی پوزه په دا بیخ کې پرې کړی نشي په فټیمو حالت بجای نه شرمیږي سو پورې دی چې په بیخ کې ته پوزه نه پرې کړي نو تاسو د خپل لاسه د بجای حکومت جوړ کړی دی د بجای په حکومت کې جلوس خو جلوس ته چې په توده طبقی خو کې نه پرتګیستلی او دا سنبه هم داسې چس ناری کی اوم بهم ستاسو په خبره څوک غور نه کی وای لګیاو سچاته وای دا د بجای رونه کوه ورته سو جمعه وشوي چې تاسو د جمعات ترازی او بپکی نه ها سو جمعه وشوي اندازه وکړئ د بجلیګر مولا په جمعات کې درې جمعه وشوي چې وبنئ خلق بیا اودسه منځونه کوي چې بجلیګر مولا لګه خلم لري جبم لري شور مچولې شي ها نو چې د ما جمعات سره دال ده نو په دې پاکستان کې د اسلام هم خدای عمل شي چې اسلام سره بچال کی اسلام څکه د خزم خدای مل شه د خزو د لونم خدای مل شه کپرانا ورځ استاسو لونو په بل لاس وا نه چولو او درته و نه وی چې پلاره کړتو نه کې زمونږ باچهی ده نو دا ګیره به درته بیا په متیازو کالو لونه براټینګ نه کوي لونه دا زړې خزم دي دا به درته وایي چې زا چیچړه طلاق نکړې دا زړې زړې ستاسو دا تاسو کړی دي اوس خپل
خپل ځان چې په خپله په چاقو ووهې نو زخم په خپله سټا او د ځان علاج په خپله کوه. نن کم قهر او عذاب چې ستا په ملک نازل دی د زړه بې اطمیناني د زړه بې چیني الله دې امان راکړي. دا ستا ملک دی ملک وبوړي د کمیټه ایس ډی او ورته ناراضي اور سیر ورته ناراضي ملک وبوړي. دانن درې سلور جمعې وشوي د بالا مانای ته د دې میر کار نو چې راغلی وی چې دلته اوبه ولې نشته ها د ده کار نو ایس ډی اوګان راغلی وی انجینیران راغلی وی چې اوبه نشته د دې متبادل بل څه بندوبست پکار دی. پرون میں یو انجینئر ته ټلیفون کوم الا لنډه پروډم کندې کنستی دي ویلی جی میټیریل نشته میټیریل پیژنئ ا د سیمټو یو دوه تختی نشته چې لاندې پاسوري کیږي او کنده ټپک تختی نشته نو ډېرې خیری ما نورې کندې پکې وکړي چې ټانګه کې تیرېږي خړچ شي دا پل مات شي. مونږ څه کار دی مونږ وایو اشنا له پند ورکا او چې پند نه د شګې پند ور په سر کا چې ورمېږي مات شي اشنا له پند ورکا او چې پند نه د شګې پند ور په سر یو سړی کار نه کوي یو سړی چواړیان دي چواړی ته ووایه چې دا نالی وایه که دروغه ته ووایه هلکه د علاقه وایه که ماشکی ته ووایه که د کمیټای په لیست باندې 2000 کسان تنخوالی 2000 او په موقع باندې کار کولو والا 1500 کسان 1500 د 1500 کسانو تنخواه د وړوکی سلیمان نه تر لوی سلیمان پورې ټوله تقسیمیږي. بیا دا په ټیوبیلونو باندې چې کوم اپریټران لګولی دي دا د کونسلرانو پر کټیان دي دا ممبران نه دي کونسلران. کله نه چې دا د بی ډي سیستم صدر ایوب د خدای په خړ سیلاب یوړې کیا خبره چې دا د بی ډي سیستم د رئیس ته ده د ملک بیړه تباہ هر یو د ټیوبویل اپریټر چې ده ا د کونسلر پر کټه ده. زمونږ د باغوانانو ډېرې اپریټران چې دي دو ورځې نه ایو سبزی والا د هغه راشي ماشین چالو چې ټیوبویل وسوځي هاي د کور وران شه کور د تباہ او برباد شه. تا چره اچانک چې کړی دي د اپریټران چې په ډیوټي موجود شته کنيشته نو په ډیوټي چیکینګ خو به هغه سړی وکي چې هغه د خپل خېټې درک پسې نه ګرځي. اسې ما ته وګورئ په دې پټو کې خو بم غواګانې میخې ګډې چیلې دا خو بم لیدلی چې سریږي که نه په نور څه خو نه پوهېږئ اسې ماکوان غوندې یئ په خبره پوهېږئ نه دومره خو بم لیدلی چې په دې پټي کې ګډې غواګانې میخې چیلې
دا سریږي نو چې دوی په دې غیا خوله ورښکته کړي نو د خپلې خېټې په غم کې که بلې چیلې ته وایي چې راشه ته م وخوره لږه یعنی یو څاروی بل څاروي ته وایي چې راشه ته م لږه وخوره دومره خو پوهېږئ نو دا د ګډې او د چیلې بچي دي دوی چې دفترو ته راشي نو خپله خور کې سپېږمې دننه کړي چې ځان له مې څه پیدا کړی نو هغه ټیوبویل به چک کوي او وختي راته یو سړی وایي جي فایر برګیډ ته ټلیفون وکړه چې لاری راشي مال زما څه کار دی ما څه کار دی چې زه ورته ټلیفون کوم دا د هغوی فرض نه دی چې دې علاقه کې اوبه نشته ښځې د شپې تر 2 بجو پورې اوبه ډکوي زما څه کار دی دا خو به هله کېږي چې خدای زور او قوت لاس کې سړی ته ورکي او ورشه کمیټه ته او دا غټ غټ راوباسي راوي باسي او د سرمنې خمچین در سره او د غوګونو ته ورته ونیسي چې ودرېږه دا غوګونه په دومره وپړسه چې ته دې دپاره چې ته به ناست دې د تارپیټو غوندې صرف په دفتر کې ته به علاقه نه چک هر علاقه کټکولیان وګورئ برتی کړي دي کټکولیان دا غریبان ما ته ګورئ ما ته اوس یې اوبه راوړې ورشئ که د چا اودس نه نه شرمېدلی عمل ګورئ کښېنئ څه ویرېدئ خدای موال دا علاقې ویڼی دا ډکي اوبه په کورونو وراوړي هلکه دا ویڼی دغه کوي ورشي اسې داسې بیلچه کې یې راولي او په دې غاړه یې کېږي هغه بیا څوک وړي نه چې کېږي چې وچي بیا ویڼی ته ورغړي بیا واوره کټکولیان برتی دي تنخواه اخیستی کېږي او په موقع کټکولي شته نه ټول ملک داسې فراډ او دوکه ده ټول ملک نو زما عزیزانو دا ملک به څه راټینګېږي دا ملک به څه ټینګېږي چې کوم ملک کې د بېایمانۍ او د منافقت او د غدارۍ دا عالمي هغه ملک به څه راټینګېږي ملک خو به هغه راټینګېږي چې هر سړی په ایماندارۍ خپله ډیوټي وکړي هر سړی په ایماندارۍ خپل کار وکړي مونږ کې ایمانداري نشته بله ورځ راته چا وی چې مولانا صاحب ایمانداري د ملک نه والوته دا مولیان پاتې دي دغه د خدای ژوندي لري مال دغه له د خدای د ټولو نه مخکې مرض راوړي د قیامت د ورځې بیان ستاسو په مخ کې کافی مودې نه را روان دی سحر رانه یو سړي تپوس کړی چې دې ورځې ته یوم الدین ولې وایي یوم په عربي کې ورځې ته وایي او دین چې ده په عربي کې جزا ته وایي دغه ورځې ته یوم الدین ولې وایي زکه چې دا ورځ د جزا ده هر سړی ته به په دغه ورځ باندې د خپل اعمالو جزا او سزا ملاوي د دې وجنه دې ورځ ته یوم الدین وایي
عزیزانو بلا خبر باس نن پکې دا ده چې په دغه ورځ باندې با دا الله تعالی حساب چې کوم شروع کیږي نو پای تخت چې کوم دی هغه به شام وي مخلوق به ولاړی انتظار به د دې خبرې وي چې حساب به کله شروع کی په دې انتظار کې بل لکونه کال تیر او دا خلق چې دی دا به په ولاړې ولاړې بالکل هلاک شي تقاضا بداو کی چې یا الله حساب شروع کول پکار دی که زمونږ فیصله د جهنم ویم چې جهنم ته لاړ شو خو چې اوس حساب شروع شي او د دې میدان نه لري علماء لیکي چې په دغه ورځ باندې به د الله د قهر او د غضب انتها وي الله به په دغه ورځ باندې داسې په قهر وي چې نه به چرته وړاندې داسې په قهر شوی او نه به بیا په قهر شي الله دې امان را دا ټوله دنیا برا ټوله شي او آدم علیہ السلام تبورش ورتبوي چې ته د ځمکې د پاسه اول پیغمبر وي راشه زمونږ شپارس وکا او الله ته ووایه چې حساب شروع شي آدم علیہ السلام به ورته فرمایي چې ما په جنت کې دا الله د یو حکم عدولی کړي و الله را تویلی چې فلا تقربا هذه الشجره دی بوټي ته ورنږدې کې او زنږدې شو نو هغه سترګې زوس نه لرم چې زه الله ته ورشم او ستاسو د پاره شپارس ورته دې ته ښه سوچ کوئ چې اول الناس آدم علیہ الصلوۃ والسلام غوندې پیغمبر د یو لک سلیری زره پیغمبرانو پلار په جنت کې اوسیدونکې هم د یو ټکی د وجه د الله مخې ته دراتلو نه انکار وکړي نن ستا په ملک کې لکها مسلمانان په دې قهر اخته دي لکها چې د مرګ نه وروسته به زما دا پیر چې دی دا ما جنت ته بوځي او زما د پاره به خدای سره جګړه کوي او ما به پی بخي
لکه مسلمانانو دا عقیده ده، بلکې د لکه مسلمانانو دا عقیده ده چې الله پاک چې کوم کار نشي کوله نو دا پیر کوله. په دې قهر دنیا گرفتار ده. یو عجیبه درته وایم، د دې خلقو په مجلسونو کې درې ورځې دمې ګډي نامه په د عرس خي چې دا د زیارت عرس ته، نو درې ورځې په هغه زیارت باندې دمې ګډي. نامه په د عرس خي او درې ورځې ډمان او قوالیان ناستی په قبرونو باندې او دوپړای او باجې غږی. دا قوم زرګونو تعداد کې ورته ناستی او بیا په هغه ډمتوب کې هغه مشر پیر ناستی، نو ار یو ورزیا پیر ته سجده وکي او هغه پیسې ورکی او بیا چې کوم ده اډم لاړ شي هغه سجده وکي او هغه پیسې د پیر صاحب نه راوړي. دا اورېدو خبره درته نه کوم، زار کار ما په خپل لیدلې. کله سیکانو د ګوردوارې تپوس ما نه وکي چې سیکان په ګوردواره کې سکی، نو ما په ګوردواره کې وخت تیر کړی دی، ما ته معلوم دي چې هلته سکی. کله هندوانو د مندر تپوس ما نه وکي نو ما د هندوانو مندر کې وخت تیر کړی، ما ته پته ده. کله انګریزانو د ګلجی تپوس را نه وکي نو ما د انګریزانو تقریرونه په ګلجو کې اوریدلی دي، ما ته پته ده. د دغه پیرانو مجلسونو ته زتلم، زه پکې ناست او دا منظرونه ما په سترګو لیدلي دي. اندازه وکړئ چې دوپړای او باجی پیغمبر دې ته مزامیر او شیطان ویلی دي. دا د شیطان سرود دی. او یو قبر ته تو ولی او بزرگ وی او داغه په قبر باندې د ډمان کینولی دي او دوپړای او باجی پیغه او دا قوم زرګونه ورته ناست، زرګونه قوم سکه خزی ورته ناست. دا لچره خزی بوتل غریبان په دې رنگ کې خزی چې دی لچرتوب تبوزي. د معتبرو د خزو خو حال موای هغه تاسو ته پته. نن راته سهار چاوي چې په صابرینا سینما کې بلو پرنټونه چلی او نن اخبار کې داغه خزو بربند فوټوان راغلي دي چې په دې سینما کې داسې بربند خزي چلی. نو ماوي چې زه سوکم ما زه سوکم دا زما کار دی. زه خو به تقریر کې وایم د مورمړو پلار مړو ته، بیا زما تقریر کده سی ای ډی پر ریکارډ باندې راشي او د دې حکومت خلکو ته هغه کاپی لاړ شي، نو دې حکومت کې داسې سړی شته چې فوراً په باندې ایکشن والی او په خپل د یو عوامي سړی په شکل کې سینما ته لاړ شي او پکې کینی او وی ګوري او فوراً هغه سینما سیل کی، سیل نه بلډوزر ورته راولي او پیاواري. کدا ملک چرته د سړو د زامنو ملک وې او په دې ملک چرته د انسانیت حکومت وې
نو بیا خو اسانه خبره څوک ماته وایي چې تاسو هم د پیپل پارټای سره مرګري یې او د پیپل پارټای حکومت ته په دې ملک باندې معلوم ور سره زکه مرګري وجه درته وای ما په بجلیګر کې د جمعې منځ کولو هغه افسران وایي چې دلته مونږ د منځ بندو دا سرکاري ځای دی او د بار خلق دې ځای ته راځي معلوم به څنګه بندې بجلیګر خلکو ته مې وایي چې څنګه چل کوي ویلې ځان په وجنو لکه استاد ته جمعات کې زه وایم چې څنګه چل کوي او تاسو چې ځان په وجنو وجنه یې په ها نه ټول وای اوس هم د دې گیټ لا بار او باس او په دې سړک درته یو پولیس غارت راځي چې هغه سره کوتا کی وی کستا سولار معلومه شو چې په کومه لار منډه کړي نو زما په دا مخ تو کوي ما ستاسو په هر رنگ تماشې کړي دي په هر رنگ دا سه یو ځل راته په جلوس کې وې ویل مولانا سه ورزو په دې گورنمنت هاوس مال لکه ساړه خوري ویل نه خو چې په دې پل وروختو او دا د پولیس ډنډې او د انسو ګیس دا ټوپکی ولیدي ما تا مرګرو وی چې ټینګې غمدي پولیس سره ډېر لګروستو ګوره چې روستو مې کته یې څوکم نو اسیم تاسو دا شیخان میخانی تاسو به د خپل منډه په دغه کوڅه وګورئ لارې بدر نه غلطي ما پار رنگ په دې قوم تجربه کړې پار رنگ نو ماته وی چې نه څنګه به بندګی رانه ما غ جرنیل ته ویل چې نه به بندو ویل نه بندوي مالنا ویل سبا بزر اعظم سبا لراله د بجلیګر سلور نیم سو کسان ولاړو او جرنیل سره داسې لخت او پلاس کې او په وردای کې لخت داسې او خزولا ویل جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں نماز نہیں ہونا چاہیے وہ ادھر ہو جائے اور جو کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے وہ ادھر ہو جائے او بار فوجی غارت ودرول او چې ټول خلکو د فوجي غارت توکت ټول دی فودره چې نه دی کېده پکار زی आवाज ولار پاتې شو جرنیل مال لخت او خذل مولانا صاحب ابھی التزر عالم ماغی سره ودره مال میں ابھی میں بھی کہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ بغیرت قوم کا امام کبھی غیرتی نہیں ہو سکتا دا بغیرت قوم امام غیرتی نشی کے دے تاسو خیال راغی نو خبر دادا چې مونږ هم د دې قوم مليان یو زویم کدا خزه تاسو منتخب کړي دا او مشره کړي دا پوښوي مونږ هم کا نور سني تعویز ماویز لا او دم معاملہ ور مرګري جډه راخده چې د قوم منلې دا بلا تور اور پسې ک جمعتونو کې وبني او ک بجلی بندي او ک بمبه ماتي ډېر خدا خدای پاک نور دا قوم در په در سمکار دی الای خوند کړي دی خوند یو را منډي وي جی ټیکس را ډېر شکر تاک وی اشنا له پند ورکا چې پند نه د شګي پند ور په سر کچ ور میږي مات تاسو به وګورئ په پاکستان چې په کوم رنگ کې عذابونه او قهرونه به نازلېږي رنگ به درته خیر زه خوس عمرم تیر دے مړ به یا به ژوندې ما او درته به وخم او د قبر نه به आवाज نشم کولای چې مزه وا بیا دام درته وای چې دا مو وای چې مونږ خپلانه غلط کار نه وکړي دا الله قهر او عذاب چراشي
په دې بالا معنی چې سیلاب راشي نو سیلاب دا आवाज کوي چې دا جمعات ته ما وړه دا आवाज کوي جمعات د ټولو نه مخ کې ورانه په د موسی علی السلام په قوم چې عذاب راغې ځوانان پکې بيزوګان شو او سپینګری پکې د خنزیر په شکل شو کونو قردتن خاسئین چې خیره وکړه موسی علیہ السلام خپل قوم ته کونو قردتن خاسئین ځوانان بيزوګان شو او سپینګری پکې د خنزیر په شکل شو موسی علیہ السلام ویل چې یا الله دا سپینګری خو دی خو غلط کار نه وکړي ویلی دوی دی غلط تکتاو منی کولی نا دوی ورته کتا نو چې عذاب راشي مولا او سپینګیره او میا او باچا به پکې نه ګوري ټول به د مخه بس نو دا د اخر زمانه سیلاب او افت چې ده تاسو به د ځان تماشې کوئ او به ګورئ چې تاسو سره څه کیږي نو عرض میں داو چې آدم علیہ السلام غوندې با اوس د دې قوم هر فیصله ګوره هر فیصله غلط ده آدم علیہ السلام غوندې پیغمبر خو به انکار وکړي د الله د مخې د تلو نه او شپه ورځ په ډمانو کې ناست دا برازی او تا د پاره به خدای سره په جګړه دا څه عقل بیا به دا قوم نوح علیہ السلام تراشی چې تراشه زمون شپارس خدای توکا نوح علیہ السلام به ورته وایي چې زم نشم تله ما تم خدای یو اختیار را کړو او هغه اختیار می په دنیا کې استعمال کړ قوم ته می خیره وکړي چې قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا خدای د زمکه د پاسه لوټه لاندې باندې پرېمه دي طوفان پراغه او ټول قوم می تباہ شو نظام شرمنده خدای ته نشم مخامخ کړي نوح علیہ السلام غوندې پیغمبر چې ده هغه به انکار وکړي دا قوم بیا ابراہیم علیہ السلام تراش اغبم انکارو موسی علیہ السلام دے ټولو پیغمبرانو باندې بدا قوم ګرځي او ټول پیغمبران چې دی هغه به انکارو کی دا الله د مخې دتلو اخیری کې بدا قوم راشي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې هر یو پیغمبر ته الله پاک څخه خصوصي اختیارات ورکړیو چې دا دعا چې تا دعا یا خیرات چې تکلو کې فوراً بقبلی پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې ټول پیغمبرانو خپل اختیارات په دنیا کې ختم کړه مال چې الله کوم اختیار را کړی دی هغه می پټ ساتلې ده او د قیامت په ورځ به روبا سم خدای ته به پیش چې یا الله خصوصي اختیار چې تا ما ترا کړو ما په دنیا کې نه ده استعمال کړي اوسه درته وایم الله به وی وای څه وای وای بداوم چې زما امت ته د جهنم نه نجات ورکا نو حضور علیہ السلام ورته چې داو فرمایي نو الله به ورته وی چې ته په ګوتا کې داو زه به جنت ته لېږم تاسو خیال راغلی نو عزیزانو عرض میں داو چې په دغه وخت کې به بیا قوم ټول د مایوستیان بعد آخر الامر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترازی نو چې حساب شروع شي نو په دغه وخت کې با وزن د اعمالو کی
اعمال بتللې کی. اوس دا لوی باس ته چې دا اعمال به چې په جنت قیامت کې تللې کیږي دا اعمال به په څه شکل کې وي او تللې کیږي به په څه شکل دا د چې دننه نواتو نو د عین نه لاندې اخپداسي میټاو کړه نو چې عین نه لاندې د اخپا ورانه کینو پاسته حمزه جوړ شي چې دننه ننواتو بادشاہ ورته وی چې دا سدي لیکلي زما په دروازه باندې وی چې ما څه لیکلي وی تا دا لیکلي چې لقد زاع شعري على بابكم كما زاع عقد على خالصه زما شعرونه ستا په دروازه کې ابش شو لکه تا چې د سرو عامل د خالصې په غاړه کې ابس کړي دا دی لیکلي وی بادشاہ سلامت د سره من غواړم ته په خپل دا شعر لګو ګور نو د خدای عین نه لاندې خپوالی و حمزه تی جوړ کړو نو د زاعن زاء جوړ کړو زاعن زاء چې بادشاہ وکړه نو هغه عین نو حمزه نو معنا دا شو چې لقد زاء شعري على بابكم په تحقیق سره خوند وکړو زما شیرونو ستا په دروازه کې کما زاء عقد على خالصه لکه خوندو کو عامل د سرو زرو د خالصې په غاړه کې بادشاہ ورکړي 10,000 روپے د انعام تاسو خیال راغی عقل دې حد ته رسیدلی عین بو یا لاندې خپه به والا زاع معنا ضایع کېدل فضل کېدل زاع حمزه به ته جوړ کو خوان کېدل به یو بادشاہ دې عقل دې بادشاہ دې مې والا چارا و مې چې مې ولا راوړو نو څه چل دی لکه جی دا تحفه مې راوړې ورکه یې لکه 15,000 روپے بادشاہ له تحفه راوړې خزه ورته وی چې خدای دې ورکه چې ته 15,000 روپے په یو مې ورکه ته خو به د خزانه بیړه تباہ کی یو مې راوړو ته 15,000 روپے نام ورک بادشاہ حکم کو چې دا سړی را واپس کړه میانو والا څنګه به ته واپس الو دا پیسې خزه ورته ویلې چې ته پښتنه وکړې مېګر نه چې دا مې نر دې کا خزه کدو ویلې چې نر دې نو مونږ به وایو چې مونږ ته خزه مې په کارو 15,000 روپے واپس او کدو ویلې چې خزه ده نو مونږ به وایو چې مونږ ته نر مې په کارو 15,000 روپے واپس بس په دې چل به ته روپے واپس وانه بادشاہ ول ډېر خلا چا سړی را واپس کو هغه ورته چې لکه دا ستا مې نرو که خزه وا ویجی دا زما مې چې دا نرو نه خزه وا دا نر خزه و بادشاہ خزه ته وکتل ویلو سوال ورکه ویل 15,000 روپے نام نور تاسو خیال را عقل دی حد ته رسیدلی کما اوس پیمان وای پیمان وای چې تاسو دلته د جمعې منځو او دی جمعات نه باروزه یو څوک درنه تپوسو کی چې دا د جمعې منځ مو کو دا خطبه واجب ده او که سنت ده یاره کدا تاسو له درځیم زد به د سړی زوی قدام ده چې تاسو د دې جمعې منځ کو نو د جمعې منځ کې دا جمعې منځ کې دا خطبه واجب ده او که سنت ده او یا درنه دا تپوس چاو کو چې دا د ماسپخین خو اصل سلور رکعات فرض دي دا د جمعې دوه ولی د جمعې دوه ولی کدا تپوس درنه دل تبار چاو کو تاسو نه ده نو د عربو عقل دې حد ته رسیدلی او سره د دومره اوچته عقل او د دومره اوچته فهم
او د دومره اوچته کماله قرآن ورته اعلان وکړو. قرآن اعلان وکړو چې وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. که تاسو په شک کې یئ چې دا کم کلام زما دا پیغمبر بیانوي چې دا د خدای کلام نه دی، که په دې شک کې یئ نو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یو صورت د پشان پیدا کړئ نو تاسو پر رښتیا یئ. انا اعطیناک الکوثر دا په ټول قرآن کې وړوکی صورت دی، د دې عمره یو وړوکی صورت هم جوړ کړئ د دې پشان نو تاسو په سچ یئ. او دا قرآن چې دی دا بیا د خدای کلام نه دی. د دې دومره لوی عقل خاوندان خپل تور او ډال کېښوه او وی منله چې د دې کلام جواب نشته. نو عزیزانو عرض داو چې هغه خلق چې د دومره عقل سره بیا مسلمانان شو، د دومره عقل سره هغوی بیا اسلام راوړو، نو دا نن قرآن او حدیث چې تا سره بالکل کمپلیٹ هغه سي محفوظ دی چې څنګه نازل شوی او څنګه ویلې شوی دی، دا د دومره اوچت عقل برکت. ته به څه او ستا عقل بسې بیا په پاکستان کې عقل لټې. پاکستان قوم کې که عقل وې د دې قوم وګوره هر فیصله غلط، هر انتخاب غلط دی، ہر تجویز غلط ہے. دس ملک دے نن اخبار کی په دروغ چا د ځانه بیان ورکړی دی. د دیوبند مفتی اعظم صاحب ویلي دي چې ښځه چې دا د ملک وزیر بادشاہ او مشره وزیره جوړې دی هلک عاصم شوې ده مونږ منلې ده. فتوی څه کوئ په غبرګو سترګو ړانده شئ، د فتوو ضرورت څه دی؟ یو ښځه چې واده شوه د میړه پوزه یې نه وای، ښځو ورته ویل بې پوزې له یې ورکړې، ویل خورې دا بونجی چې دی ما ته په دې منظور دی لکه د سرو زرو پوزه چې نو مونږه دا بونجی په سرو زرو پوزې منلې ده چې دې قوم منتخب کړي. خدای پوهېږه او قوم پوهېږه او فیصلې پوهېږه، زمونږ څه کار دی ورته؟ فتوی چې ملا ورکوي فتوی، سراج احمد دین پوری فتوا ولی ورکوي؟ هغه هم د یو مستقل دنیا پیر دی، خلک لاسونه سپوي، دا د بت پرست زامن، دا د مشرک زامن چې دي. تو ورته ووایه چې خدای پاک بیګا چې دی د اسمان نه ګلونه راورول، وایي بخا. او که ورته وایه چې پلانی ملنګ چې دی بیګا د اسمان نه ګلونه، سبحان الله، دا هغه د مشرک او د پلیتی زامن. کوي خدای دا کار کړی دی پړی نه لګي، او کوي پیر صاحب دا کار وکړه، پیر ټوله شپه د غولو ډک تیزونه اچوي، ټوله شپه پوسکی اچوي، دی ورته دا پیر صاحب زما د شپې اندام پروت. نو اندام اوس قرآن که په دې وخورم اندام سړی چې داسې پروتي، یو لاس یې دی خوی، یو یې دی خوی، یو خپه دی خوی، یو یې دی خوی، ملا یې په ځمکه، نو اندام خو پروتي که دا بے ضمیره قوم. قرآن درته غواړم چې زما پیر بیګا اندام پروت. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا و چې چېرته دا قومي یا دا خلقي سراج احمد دین پوری قرآن او حدیث نوې دا ثابته ده چې ښځه سربرای مملکت جوړېدی شي، قرآن او حدیث نه ثابته. په غبرګو ړانده شي، قرآن کې کوم ځای کې دی؟ قرآن کی کم زیدی دا مونگ سب خرچ علولی دی مونگ قرآن نہ دے ویلے.
یو کار دې شوی دی نو هر سړی خپل نمبر یې جوړوي. هغه بیانونه به ورکوي چې زمام نمبر جوړ شي، ګوره که څه یې راکړه، ګوره که څه یې راکړه، ګوره که څه یې راکړه. او بس غلی کېنئ، د خدای د قهر انتظار کوئ چې کله به در باندې نازلیږي. کم خدای چې په چین کې او کم خدای چې په روس کې او کم خدای چې په امریکا کې او کم خدای چې په برطانیه کې زرګونه او لکونه خلق په زلزلو په جازونو غرزیدو تبا کولی شي، خدای په پاکستان کې هم دا کار کولی. خدای د قهر انتظار کوي چې کله به راځي در باندې او کله به رانیسي، او رانیولي یې انشاءالله خلاصېږئ به نه او نه به تښتېدی شي. غلی کېنئ په ارام. که ملا دې ځان له په قهر اخته دی، که پیر دې ځان له په قهر اخته دی، بھئی د خدای خاطر وکئ، د رسول خاطر وکئ. لږ سړیتوب خو زده کئ. خیر دا ملک دی، اخبار دی، سبا که ما پورې دا لکۍ چا راوتړلم اخبار کې به ورکړي. زه دې وام ټوپونه بیا کړ، خبر به هم نه. خیر دې ملک کې څه ګرفت پکار دا دی چې کم بیان اخبار کې راځي چې داغه بیان ورکون کی دسخط ور سره خرستا انفارمیشن محکمه څه لپاره سنسر خو کې چې د حکومت خلاف کم شی پکې راځي نو هغه سنسر کیږي، او دې لپاره سنسر نشته چې هلکه دا بیان چا ورکړی دی، د دې ذمہوار سړی څوک دی. نو عرض مې دا و عزیزانو چې اوس مونږ د کومې زمانې خبرې کوو لګیا یو، سورلس سوه کاله رستو تلي اور رپٹ کے لوگوں نے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے. قرآن یو عظیم کلام، قرآن غوندے قانون پہ یو ملک کی پروت وی او داغا ملک فیصلے بیا دا انگریز پہ قانون باندھی کی گی، اگا ملک د لعنت قابل دے کہ نہ دے.